بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکی هیله او احترامات. قدرمنو، په دا وخت زه موجود یم په کوهارت یونیورسيټي کې او تاسو کتلی شئ هر اړخ ته د غبارې هر څه لګېدلي دي او ښایسته ماحول دی. د کوهارت یونیورسيټي چې کوم د فارمیسي سټوډنټان دي هغوی یو کیمپ لګولی دی د انټي بایوټیک حوالې سره چې په دې کې مزید کوم معلومات دي، کومې خبرې دي غواړم چې هغه ډاکټر فواد تاسو سره شریکې کړي، کوم چې د فارمیسي پروفیسر هم دی. نو غواړم چې دې تاسو سره په وړو الفاظو کې د انټي بایوټیک حوالې سره د نن کیمپینګ حوالې سره خپل معلومات شریک کړي. ډاکټر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه ښه طبیعت برابر دی؟ شکر، زندگی ښه دی؟ تھینک یو سو مچ. اصل کې دا نن چې کوم کیمپ لګولې دی دا بیسیکلی د انټي بایوټیک اویرنس کیمپ ته. دا اصل کې د انټي بایوټیک اویرنس باره کې WHO چې کوم دا یو اویرنس ویک منوي. نو هغه سلسله کې مونږ ډپارټمنټ اف فارمیسي دا انیشیشن اغسته ده چې مونږ د یونیورسيټي کمیونټي چې څومره ده څومره فیکلټي ممبرز دي د سټوډنټان دی هغه د لپاره مونږ دا اویرنس کیمپ لګولې ده. بیسیکلی انټي بایوټیک چې کوم دا ډېر اسنشل میډیسن دي او د میس یوز او یوز چې کوم دا هغه ډېر ایرریشنل روان ده. نو د باره کې مونږ دا کړی دي چې دا کسان کوم راځي مونږ کو کاونسلینګ هم کوو، هغه پوهیږو چې د انټي بایوټیک څومره امپورټنټ ده او د یوز څنګه کولی شي. ځکه چې ډېر تاسو ګورئ چې ډېر خلک ګوره انټي بایوټیک همداسې راغلي بغیر د پرسکرپشن او بغیر دغه ډېر زیات یوز کوي او مس یوز یې کوي بلکې اور یوز یې کوي. نو د وجه نه مونږ دا وایو چې د پراپر یوز لپاره د خلکو ته اویرنس ورسوو. نو دغه مین چیز دا چې د رزिस्टेंस ډیر زیات ډیولپ شوی دا ډیر انټي بایوټکس اگینست. نو مونږ د انټي بایوټک رزिस्टेंस کمول د لپاره د اویرنس خلکو کې راولو چې کم سے کم یوز کوي او چې مخکې هغه لپاره سم مسلې نه جوړي. ډیره مهرباني ډاکټر فواد صاحب. کتونکو د ډاکټر فواد صاحب خبره اترې تاسو اورئ غواړم چې مخکې لاړ شم چې ډاکټر فرمان سره تاسو خبره اترې شریک کړم. داسې چې کوم د فارمیسي ډپارټمنټ سټوډنټان وی خپل د هغوی هم تاسو سره دوه خبرې د کیمپ حواله سره شریک کړم چې هغه تاسو ته وایي او څه شریکوي. د کیمپ خسته ماحول خسته سیټینګ تاسو کتلی شئ صرف د خلکو اویرنس لپاره چې خلکو ته هم د دې شی معلومات وشي. راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. زمان ډاکټر سعید احمد خان دی ایز چیئرمین ډپارټمنټ اف فارمیسی. زموږ چې کوم دا ایونٹ نن کېږي لګیا دی د دې بنیادی مقصد دا دی چې انټي بایوټیک رزिस्टेंस حواله سره موږ خلک اویر کو چې د انټي بایوټکس رزिस्टेंस ولې دومره غټه مسله ده او د دې نه موږ څنګه بچ کېدای شو. ځکه چې تاسو په علم کې به وي چې کوم انټي بایوټکس مخکې د بیماری د علاج لپاره استعمالېده او هغه افیکټیو هغه په وخت سره ان افیکټیو کیږي. نو او د دې بنیادی وجه دا ده چې انټي بایوټیک په صحیح طریقه نه استعمالېږي او زموږ ماحول ټیک نه دی. نو چې ماحول ټیک نه وي خلک بیماریږي ډېر او چې بیماریږي ډېر بیا انټي بایوټیک ته ایکسپوز کیږي ډېر. نو دې ته WHO ون هیلث اپروچ وایي چې موږ په کار ده چې د انسانانو د زناورو او دا ټول ماحول مونږ د انسان د صحت سره انټرلینک وګڼو. ځکه چې ماحول ټیک وي نو بیماری به کمې وي او مونږ به انټي بایوټکس ته ایکسپوز کیږو کم. نو بنیادی مقصد د دې ټول کیمپین دا دی چې مونږ خلک اویر کو چې خپل د بیمارو نه د بچ کېدو لپاره کمې طریقې دي او د انټي بایوټیک د صحیح استعمال کمی طریقې دي هغه مونږ خلکو ته وښیو. زما نوم محمد اعزاز دی او واي پی سي پریزیډنټ یم پریزنټلی. دلته کې چې کوم دا سټال ارینج شوی دی په دې کې واي پی سي چې کوم دی بھرپور طریقې سره شرکت کړی دی او یو خپل پلیټ فارم نه چې کوم دی دوه درې سټالونه لګولي دي هغه کې ډیفرنٹ اکټیویټیز دي او انټي بایوټیک اویرنس چې کوم دی ورکوي. رورل ایریاز والا کسان چې کوم دي دا انټي بایوټیک ډېر میس یوز کوي او د دې غلط اثر به پریوزي. 18 to 25 جو ہے وہ اینٹی بایوٹک اویئرنیس ویک منا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے یہ ایونٹ ارینج کروایا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فار دیئر پریزنٹیشن. اور اس میں جو ہے ہم نے ڈفرینٹ ماڈلز بھی بنائے ہیں جس کے ذریعے ہم لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ اینٹی بایوٹک کو یوز اور مس یوز جو ہے وہ دونوں کا ہم ڈفرینس بتا رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دیٹ از ورلڈ اینٹی بایوٹک اویئرنیس ڈے اور اس سلسلے میں ہمیں یہ سارے اسٹالز لگائے ہیں. ٹیم ورک کے ساتھ سب کی محنت ہے اور آپ کو ڈفرینٹ اسٹالز ملیں گے, ڈفرینٹ آئیڈیز ملیں گے, یہاں پہ ڈفرینٹ فوڈ اسٹالس ہیں. تو اس حوالے سے میں سب کو میسیج دینا چاہوں کہ آئیں پارٹیسپیٹ کریں اور اویئر کریں. ورلڈ وار 2 کے دوران یہ حالات تھے کہ چھوٹے سے چھوٹے انفیکشن کے
کہ چھوٹے سے چھوٹے انجری بھی آ جاتی تھی تو اسے پوری جو ہے آرمی کو نقصان پہنچا تھا اور وہ بندہ مر جاتا تھا. اس کے علاوہ 1940 سے پہلے جب اینٹی بایوٹک ڈسکور نہیں ہوئے تھے تو چھوٹے سے چھوٹے انفیکشن پوری گاؤں کو تباہ کر دیتا ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تھی. اس کے بعد ایڈوانسمنٹ آئی ہے اور اس کے علاوہ ایڈوانسمنٹ کے بعد اینٹی بایوٹکس ڈیولپ ہو گئی ہے اور ابھی وہ دور پھر آ رہا ہے کہ اینٹی بایوٹکس اپنا ایکشن وہ کام کرنا چھوڑ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ارریشنل یوز آف اینٹی بایوٹک ہم بلا وجہ استعمال کرتے ہیں. د واي پي سي طرفه مونږ چې کوم دی دلته په هاسپټال کې ساخص یو چې څنګه په ټوله دنیا کې ډبل ایچ او طرفه 18 نومبر نه 24 نومبر پورې ورلد انټي مایکروبیل انټي بایوټیک اویرنس ویک مناو کیږي. دا شومته نن په کوهارت یونیورسيټي کې هم چې کوم دی دلته دا شومته د ویک مناو شوی دی او باقاعده سټال لګیدل دی. مقصد د خبره دا چې په عوامو کې اویرنس پیدا وشي عوامو ته پته ولګي چې دا څنګه د انټي بایوټیک به دریغ استعمال شروع وي دا بند کړی شي. چې دا میډیسنز دوه نه دي چې مو एकदम وړوکې انفیکشن لپاره انټي بایوټیک دی نه یوز کول پکار دي. پہلے د مو ښه ډاکټر سره مشوره کوو هغه نه بعد د مو انټي بایوټکس ورکو. نن په کوهارت یونیورسيټي کې د فارمیسي ډپارټمنټ چې کوم دا سټاز لګولي دي مقصد دا دی چې د انټي بایوټیک او د انټي بایوټیک ریزिस्टنس بیکټیریا په باره کې اویرنس کریټ شي او دا ویک دبليو ایچ او مناوي په ټول دنیا کې. نو موږ هم هغه کې پارټیسیپیټ کوو او دا نن چې کوم دا سټالونه لګیدي د دې مقصد دا دی چې انټي بایوټیک موږ څنګه اوایډ کوو د دې انفیکشن چې کوم دی دا به څنګه موږ کوو او د انټي بایوټیک یوز چې کوم دی د وداوټ ډاکټر د پرسکرایب کنه به موږ څنګه سټاپ کوو. زموږ خلک چې کوم دي نو انټي بایوټیک په خپل استعمالوي اوور ډوزز کوي او سیل میډیکیشن کوي چې هغه ډېر ډینجرس دی د صحت لپاره او زموږ د راتلونکي جنریشن لپاره. نو موږ ته دا پکار دی چې موږ خپل عوام کې خپل یوت کې او خپل جنریشن ته دا پیغام ورکړو چې په خپل مقصد لپاره چې کوم انفیکشن وي هغه ډاکټر وزټ کوي او چې هغه د کوم سجیسټ کې کوم انټي بایوټیک نو هغه یوز کوي. د